کتونکو علب خان شیرپا یم او تاسو موږ سره دا مرکې وینئ په روژه کې به راتله بچي یې معذور ضرورتمنده ده نو شکر الحمدلله چې موږ سره دومره څه شته دي چې هغه موږ دغه مرکې ده چې کوم دی نو ورکړو څه به وې مورې په دې موقع بس غریب یم او بچي مې ټول لیوني دي معذوره دي خاوند مې مړ دی کونډه یم خو بس مې نه کېږي یو بل له کار روزګار کوم روژه خو دې ښه تېره شوه که نه او جي هر څه دې دې ځای نه یوړل ولې نه دا لوبیا هم به له راکړه ښه دعا کوه ښه دا ځان سره ولې لوبیا یو او دا ولې د وړی ښه صحیح ده دعا کوه ښه کتونکو دغه سلسله روانه ده په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې ضرور ملاتړ وکړئ ضرور مرسته وکړئ ګراني ډېره زیاته ده ډېر داسې غریبانان مونږ خواته راځي نو هغوی سره چې کوم دی نو مرسته وکړئ دا خوا کې چې کومه زنانه موجوده ده د دې خاوند نشه کوي آیس کوي نن ورځ کې دا زموږ درېیمه ویډیو ده چې دغه شانتې د نشهیي کوروالا چې کوم دی د مجبورۍ نه د نستۍ نه دې ځای ته راځي او یې بچولی مې څه نشته د دې درې بچي دي او تاسو به کتلي چې هغه روژه کې راوستې و علاج نه پاتې وه نو هغه علاج چې کوم دی ډاکټر جمشاد صاحب چې کوم دی الله دې عزت وکړي زموږ په وینا باندې هغه وایي چې تر کومې راځي نو دې علاج به زه کوم علاج مونږ هغه روژه کې بوتلی وه اوس دا بیا راغلی ده او دا په یو برنډه کې اوسېږي ها دې ژوند ډېر سخت دی داسې ده که نه ژوند څنګه تېرېږي ژوند ډېر سخت تېرېږي درې بچي دي اوس څه نو کور کې وړو غوړي نه وو دلته رالي نو کتونکو دغه زمونږ الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن کار دی کومو خلکو ته ورکوي چې ضرورتمند وي خو اوس خاوند نشه کوي هغه مستی نه کوي د نستۍ نه کوي ولې چې دا نشي وه کس چې کوم دی دا مست دی مست اوس د دې د ګلشان بچي دي کړېږي نو ډېره ګرانه ده بهرحال د الله پاک مهرباني ده چې بیا هم رانه دلته کې د روژې نه علاوه هم څوک مستفید کېږي دا واله غوړي او دغه واله د وړو بوری صحیح ده دا ونیسه کتونکو انشاءالله دغه سلسله به روانه وي ستاسو ملاتړ پکار دی ستاسو مرسته پکار ده چې دغه شانتې بېوسه خلکو موږ ملاتړ یو شو ډېره